بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم. د وراثت د تقسیم مسله وا تاته مراتب بیانول چې لومبه د ذیل فرایض مرتبه ده، بیا د عصبات نسبی مرتبه ده، بیا د عصبات سببی مرتبه ده، او سلورم نمبر کدا حضرات نه یو ذیل فروض ته حصے ورکړي، د ذیل فروض نه حصے پاتې شي خو عصبه نشته، نه نسبی شته او نه سببی شته، واپس بچ کم دی بیا د غزیل فروض ته لاړ شي، دا باقی حصے به په هغوی رد کې. نو ثم الرد علی ذوی الفروض، بیا رد دی ذوی الفروض باندې. خو دا رد چې کېږي علی ذوی الفروض النسبیه، یو ذیل فرض هغه نسبی دي کم چې د رشتې خلق دي، او دویم ذیل فروض دا د نسب نه دي بلکې دا سبب وي، لکه ښځه خاون، د ښځې حصه د خپله دام فرض، د خاون هم حصه ده دام فرض، دا دواړه د ذیل فروض نه دي، خو دا داسې ذیل فروض دي چې دا سبب د نکاح د وجې نه راغلی ده. یو سړی چې کوم دی د پردیو د بل قوم د زنانه سره رشته کړې وه، نو ستا څه وه؟ ستا هېڅ هم نه ده، خو چې هر کله ستا په نکاح کې راله، اوس ستا په مال کې چې ته مرې د هغه څلورمه حصه ده یا اتمه حصه ده. ته د یو ځای دا ښځه د بل ځای ده، ستا هېڅ هم نه وه، که دا ښځه مړه شي نو ستا د هغه په مال کې حصه ده یا نیمه یا څلورمه. دا فرض چې تاسو د یو بل نه اخلئ نو دا نسب نه و، دا سبب د نکاح. نو دی فرمایي رد به کوو خو په هغه ذیل فروضو باندې چې هغه نسبي وي. نو دا احتراز شو د هغه ذیل فروضو نه چې کم سببي وي. دا څنګه د متقدمینو قول دی. متأخرینو حضراتو قول دی اشباح و نظائر ذکر کړی دی چې رد دا په ذیل فروضو نسبیو چې څنګه کیږي نو په سببیو باندې کیږي، وایي ځکه بیت المال نشته. متأخرینو دا خبره وکړه چې په ذیل فروضو سببیو باندې رد کوي شي، وجه دا ده چې بیت المال نشته. دا ټکی خدای ذکر کو، اوس د دې په تشریح او د دې په وضاحت کې داسې نشي ویلې چې څنګه دلته مثال په تور په دې سلورم نمبر کې ترت کې په ذوی الفروض نسبیو باندې ګینه په عمدی مرتبه کې به بیا رد کو په ذوی الفروض سببیو باندې، داسې نه ده. متأخرینو ذی الفروض سببی دا ذکر کړ په مرتبه د بیت المال کې، نو لہذا دلته به رد نه کې، آلته به خبره ورسیږي که بیت المال ویو کنه هغه ځای باندې به بیا ترد کې. نو معنا دا شوله اول به ذیل فرایض ته حصه ورکړي، مال بچو عصبات و نسبیو ته ورکا، بیا چې کوم دی نشته نو عصبات و سببیو ته ورکا، بیا نشته نو رد وکړه په ذیل فروضو باندې، کوم ذیل فروض نسبی دي هغه هم نشته، نو ورپسې به دې بلې مرتبې ته راکوشي مولاده موالات دی، دام نشته، بیا به راکوشي مقر له دی، بیا دام نشته نو بیا به راکوز شي چې کوم دی هلته موصاله دی، چې دام نشته نو بیا به تاخیر کوي بیت المال کې کېدا وه. نو چې حق بیت المال ته ورسېږي نو اوس متاخر بیت المال کې مګدا دا ښځه خاون چې دي نو په دې کې یو بل باندې اوس رد وکړه. نو دا چې رد متاخرین وایي نو هغه مرتبه کې وایي، دلته نه وایي. لہذا څلورم دا چې رد په ذوی الفروض نسبیو باندې، خو چې په دوی رد کولی شي نو څنګه؟ بقدر حقوقهم. یو چې کوم دی رد دی بقدر الرؤوس، بل دی بقدر حقوق. نو دا رد چې په دې باندې موږ حصې ورکوو نو رؤوس ته نه ګورو چې دا څو کپرې دي، د هغه حصې ته به ګورو. اصل مال فرضیت چې د څونه مقدار اغستی و، رد کې به هم اقه شانتې حصه ورکوو. اوس رد کې حصه ورکېدل کله به داسې وي چې د اصل حصې سره به دا حصه د رد برابر وي، او کله به داسې وي چې دا حصه به د هغې نه زیاته وي، او کله به داسې وي چې دا حصه به د هغې نه کمیږي.
کله به د رد دا حصه زیاته وي په اصل حصې باندې، لکه به طوري مثال یو سړی مړ شي، مور یې پاتې شوله او اخیافي رور یې پاتې شو. د ده چې کوم دی مړ شو، د دې سړي مور پاتې شوه او اخیافي رور پاتې شو. نو مسله دی چې اخیافي رور دپاره سودس دی، د مور دپاره سودس دی. د مړي چې کوم دی اولاد وي یا د مړي دپاره خویندې وروڼه وي، مسله انشاءالله مخکې راځي. که چېرې د مړي دپاره اولاد وي نو مور به ځي سودس ته، بیا خو اولاد به چې کوم دی عصوبت ته راځي او هغه به ځي سودس ته. خو که چېرې داسې وي چې د مړي دپاره خویندې وروڼه وي نو دا مور بیا هم سودس ته ځي. اگر چې مور سودس ته لیږي خو دې خوا خویندې وروڼه حصه نشي اخیستلی، خو سودس ته به دی نقل کوي. هلته وروسته بیا په احوالو کې مسله راشي. نو د مور دپاره سودس، اخیافي دپاره سودس. مسله کې سودس راغی نه، مسله به د شپږو نه شروع شي. یو سودس ذیل فرض مور دی واغستو، بل سودس ذیل فرض اخیافي دی هغه واغستو، باقي پاتې شو څلور اسداسه. فرض نه بخکته راکوشي، عصبه موقته نشته، سببي موقته نشته. نو چې هر کله دا نشته دی دې څلورې مرتبې ته راشه واپس یې پې رد کوو. دغه دوه کسانو نو په دې به رد وکړو. نو څلور پاتې شوي دي په شپږو کې. نو چې څلور پاتې شوي دي په شپږو کې اصل حصې چې څنګه وي هغه شانتې به رد کوو. اصل حصو کې یو سودس د مور او بل سودس د اخیافي و. اوس به یو سودس بیا ورکو، یو سودس به بیا ورکو. نو دو سودسه به رور واري او دو سودسه به دا مور واري. نو دې دواړو په اصل مسله کې رسېده سدس واحده او په رد کې ورته حاصل شول سدسین. نه پته ولګي چې کله به حصه د رد دا سیوا کېږي د اصل حصې نه، او کله به داسې وي چې د اصل حصې نه به دا رد کمیږي. تقسیم دی په وکړو، اصل حصو ته میلاو شوه، باقي مال پاتې شو رد پکې، نو رد ټیک دی خو هغه حصو ته به نه رسېږي. مثال لکه یوه ښځه مړه شي چې کوم دی د هغې خاوند پاتې شي او بیا مور پاتې شي. ښځه وه مړه شوه، خاوند یې پاتې شو او مور یې پاتې شوله. نو طریقه دا ده چې ښځه مړه شوله او بچي نشته دی، خاوند دپاره نصب کېږي، مور دپاره چې کوم دی سدس کېږي. نو مسله د شپږو نه شروع شوله. په شپږو کې یو سدس یو دی د مور د دې ښځې، د ښځې مور ښه د خاوند مور نه، ځکه چې خاوند نه دی مړ، ښځه مړه ده. او نسب درې دي په شپږو کې دی د خاوند. نو د شپږو نه څلور لاړل، باقي پاتې شو دوه. دا دوه چې کوم دی بیا موږ راخلو وموکتو هغه ځای نه فرایضو له خو موږ ورکړه، لاندې عصبات ګورو عصبې نشته، عصبه سببي وګورو هغه هم نشته، راکو شهرت ته واپس دغه مال بیا په دوی باندې رد کوو. د مور ته ورکو او د خاوند ته ورکو. نو مور ته ورکو چې کوم دی هغې له به خپله حصه ورکو او د خاوند له ورکې نه اوس مته مسله ذکر کوله. که په همدې ځای کې پرې رد کړې نو اوس به دا دوه پاتې دي، دا دوه چې کوم دی په دوی باندې نه تقسیمیږي. نو بیا به حصصو ته ګورو، د یو درې حصې دي، د بل څلور دي، نو دا څلور دي، دوه په څلور نه تقسیمیږي، منځ کې څه نسبت دی؟ توافق دی، تقسیم وروسته راځي. خو دوه چې بیا ورکړې نو هغه حصې خو نه رسېږي چې کم مخکې وي، د هغې نه به کمیږي. نو فرمایي دا چې کله به حصه داسې رد وکړې شي نو د مخکې اصل حصو نه به د دوی حصه د هغې نه کمه راځي، او کله به داسې وکړې شي چې اصل حصه د دوی څونه رسېدله، باقي مال پاتې شو، هغه پې رد کوو، د اصل حصې سره به هغه رد مساوي راځي. لکه یو سړی مړ شي د هغه مور پاتې شي او دوی اخیافي رونه پاتې شول. سړی مړ شو، مور یې پاتې شوه او دوی اخیافي رونه پاتې شول. نو چې مړ شو دوه اخیافي رونه دي، مور لاړه سدس ته، یو سدس د مور دی، اخیافي رور یا خور چې یو وي نو سدس، دوی نو سولس. لہذا د دې اخیافیانو دپاره سولس د مال رسېږي. نو مسله کې سدس راغلی، مسله د شپږو نه به کېږي، سدس پکې یو دی، دا د مور شو، سولس پکې دوه دي، دا به د دوو اخیافیو ته ورکړي. نو یو د یو شو بل د بل شو، د شپږو نه درې لاړل، باقي بیا درې پاتې شو،
دغه درې هلته ذیلفرض نه به راکوشي نو عصبه نشته، نسبي سببي نشته، واپس پې رد کوو. دا درې به هغه شانتې بیا رد کې. سدس پکې یو دی دا به تې ورکې مور ته، سلس پکې دوه دي دا به تې ورکې اخیافیین ته، بیا به یو ورسېږي. څنګه چې مخکې په اصل سهامو کې حصه وه نو په رد کې هم هغه شانتې ورسېدل. نو فرمایي دا چې بقدر حقوقهم ثم ذوي الارحام. بیا پنځمه مرتبه دا چې شروع به کولی شي په ذی الارحامو باندې. ذوي الارحام د پر څلور انواع دي او کتاب اخیره کې به هلته څلور چې کوم دی ابواب ذکر کوي. د هر یو چې کوم دی ذی الارحام مستقل بیان هلته راځي. ذوي الارحام هغه چاته ویلی شي چې د دوی رشته او نسبت د مړي سره وي، خو نه ذیلفرض وي او نه عصبه وي. د مړي سره رشته شته خو لیکن ذیلفرض او عصبه نه دی، دا به ذی الارحام وي. د دوی دپاره حصه شته نو احناف مني او شته. شپږم نمبر ثم مولا الموالات، بیا مولا د موالات دی. مولا د موالات ابتدا کې چې کوم د پیغمبر علیه صلوات و سلام د صحابه او حضراتو مختلف موالاتونه کړي دي. یو ته چې کوم د موالات مکی وي، یو ته موالات مدني وي. موالات مکی چې کوم نبی علیه السلام کړی دی نو مکه مکرمه کې صحابه حضرات او مسلمانان چندانی وو. نو د یو بل پته نه لګېده چې دا کوم ځای کې کافرانو ټکولی دی او دا بل جمدی دی که مړ دی چېرته ورک شوی دی څه شو. نو پیغمبر علیه السلام مکه کې داسې کړي وو چې لکه تاسو دوه نرونه یې ښه دغه ځای اوسېدونکي خلک دي. معنا دا ده چې دا سړی ورک شي نو موږ به څه پته لګي، خو ته به کوشش کوې چې دا سړی څه شو، په کوم طرف تللی دی، چا وهلی دی، چا ټکولی دی، مړ دی، جمدی دی. که دی ورکېږي نو ته به پسې ګرځې. نو په ځای د دې باندې چې موږ د دواړو تپوس کوو یو کس خو موږ رپورټ راوړي که نه. داسې درې کسه لکه تاسو درې وانرونه شوئ ښه، نو تاسو درې دا موالات مکی وو. دلته نه د روډۍ مسله وه نه د وراثت مسله وه، خو دلته صرف د معلومیت مسله وه. اوس دا جدا دی چې تاسو درې وانرونه شولئ، ستا وس کېږي نو دوی سره امداد کوه، خو دومره ده چې موږ ته پته لګي چې دا پلانی کس نشته نو څه شو. دا موالات مکی وو. دویم چې مدینې منورې ته پیغمبر علیه صلات وسلام راغلی نو موالات مدني، چونکې دغه وخت کې چند حضرات مسلمانان شوي دي، نور قبیلې خو هغه شانتې کافر دي. کم چې د مدینې منورې باشندګانو خو دغه ځای خلکو یا مالدار او یا غریب، کم چې د بهر نه رال نو د هغې خو هېڅ نشته. نو پیغمبر علیه السلام دا بهر مهاجرین د یو انصاري سره هغه رور کو. دا مهاجر مسافر ته د رور شو نو د کوټه ده ته مو سره اوسېږه. نو دا بل مهاجر د دې انصاري سره دغه شانې چې کوم دی دا موالات مدني وو. اوس چې دا مهاجر تا سرور شو که دی مري ته به وراثت آلی او ته چې مري څنګه ستا ورونه دي دا دې هم یو ورور دی ښه، نو وراثت په دې باندې بنا شو. بیا هغه احادیثو کې به تاسو بعضې حضرات ویلي تاسو ته به راشي صحابو چې کوم دی ډېرې قربانیانې کړي. صحاحو کې ذکر دی عبدالرحمن صاحب د یو کس سره نبي کریم علیه صلات وسلام داسې ورور کو نو چې شپه ماښام چې کوم دی کور ته لاړ هغه خپل نغري ته راوست. ورته وایي وروره په مدینه کې د ټولو نه زیات باغونه زما دي، د ټولو نه زیاته ځمکه زما ده ښه، سبا به تمام باغونه نیم کم نیم ستا و نیم زما، نیمه ځمکه ستا و نیمه زما. په نغري کې دا دومې ښځې دي. ته ورته وګوره چې کومه دې خوښه یې زه به هغې له طلاق ورکړم او چې کله عدت تیر شي نو هغه به ستا شي. ناشنا د انصارو چې کومې قربانیانې دي که نه بلکل دنیا کې څوک د دې نظیر نشي پیش کولی ښه، دا به څوک وکړي. خو مهاجر هم هغه شانتې غیرتي خلک وو. ورته وایي چې کوم دی عبدالرحمن صاحب ورته وایي ستا ښځې ستا مبارک، پټي ستا مبارک، زما هېڅ ته ضرورت نشته. سهار شو وروره دا راته ویل ته مدینه کې چې د دوکانونه بازار شتې وي او هغه کوم لارې کومه دی لار ده. عبدالرحمن صاحب هغه لار بازار ته دی چې کوم دی ځینې سړی په کاروبار کې ښه تکړی نو خرڅول اغستل ځاله سیزونه اغستل ماښام چې روان دی نو پنیر یې راغستی، غوړي راغستي، بعضې سیزونه یې راغستي کور ته ځکه دا هم ستا کور دی لاس پې به خوځې دا نه چې ګینې خپې وغځې بس دا انصاري شتې که نه. نو ځان سره پنیر راغستی دی، بعضې خوراکي سیزونه یې راغستي کور ته یې راوړ. هغې نه کاروبار شروع شو. بیا د عبدالرحمن صاحب مالداري بیا تاسو څومره مالدار شو که نه. داسې نور واقعیت به هر کې دا دویم چې کوم دی دا موالات مدني وو
په دې موالات کې دارونو د یو بل نه به وراثت اغستو متفق ټکی دی. وروستو چې کله مکه مکرمه فتح شوله قبایل اسلام ته رالل نو بیا دا حکم منسوخ شو او وراثت واخوته چې کوم دی نسب ته. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. اولو الارحام بعضهم د نسب والا دا اولادی د نورونه نو دا موالات منسوخ شو او لاړه خبره چې کوم دی وراثت ته نسب باندې. دوره خبره متفق ده. آیا دا موالات مطلقاً پاتې شوی دی؟ نو نور حضرات شوافع وی او احناف وی نه منسوخ شو، خو هغه ځای کې چې مخکې دا سړی چې داغه خپل نسبي خلک شته، نسبي خلک شته ذیل فرایض، د دې سړي خپل نسبي خلک شته عصبات، د دې سړي خپل نسبي خلک شته عصبات سببي چې دا شته نه اوس ته موالات نشي کولای. او چې دا خلک دی نه بیا د هغې نه پس موالات شته نو په دې مرتبه کې احناف موالات مني، شوافع دلته هم نه مني. پوه شوې په خبره؟ موږ موالات منو، ګور ارزه کې نه منو. نو د دې وجې نه مسله تاسو فقه کې وایي څه وکړی شي؟ یو سړی د بل ځای نه راغلی چې کوم دی دې کلي ته، دا د کلي اوسېدونکی باشنده دی، هلکه زما هېڅوک هم نشته، ښه دقه یو سړی یم، به د تا سره به رور یم، زه به ستا رور یم چې کوم دی او تا سره به مې ژوند زندګي وي، زما څونه ګټه تاوان تا سره به وي، بالفرض زه مړ شومه زما چې کسه ګټلي دي به ټول ستی، او که ژوند دی څه تاوان را باندې راشي نو رور د رور تاوان خلاصوي نو ته به هله خلاصې. نو دا سړی مجهول النسب چې هېڅوک یې نشته او د ده سره یې موالات وکړو، د هغه سړی چې د بل ځای نه راغلی دی د سره یې موالات ټیک دی، د ده موالات نشته، ښه دا خو ذی نسب دی، دا خو د کلي سړی دی، پلار یې دی، ترې دی، خپل شته دی، دا موالات نشي کولی، حقه سړي سره موالات دی. نو دغه سړي چې د سره موالات وکړو نو تاسو فقه کې وایي بس دا د ضرور شو، د ده نه چې بیا بل خوازې نو بیا هم تلی شي، خو ده ته وایي چې ګوره تا سره نور موالات نه کوم، ما خو ته به مې رورې زما تاوان به برداشت شي، خو داسې معلومېږي چې ته کنجوس یې، سبا به تاوان راغلی ته خو پیسه هم نه لګې، نو تا سره روري نه کوم، بل خوا تلی شي، خو بشرطې چې ده ستا تاوان نه یې اوچت کړی، که چېرې څه تاوان دې کړی او ده دله اوچت کو بیا ته بل خوا نشي تللی. نو دغه سړی چې موالات کوي دا مجهول النسب دی، د هغه نسب دلته نشته، نو ذیل فرایض هم نشته، نسب یې څوک نشته نو عصبات هم نشته، نسب یې څوک نشته نو معتق هم نشته. نو دا موالات چې منسوخ خو دغې دپاره منسوخ شوی چې هغه شتې نه، د دې نه پس د چې د چا سره موالات وکړو دا موالات یې ټیک دی، احناف دا مني، خو دا د یو طرف نه، د دې طرف نه ورسره نشته. او که د دې طرف نه هم داسې وي چې دا هم داسې مجهول دی نو بیا هم ټیک ده. دا یو راغلی جومات په ګوټ کې ناست دی، خپل عبادت مونځ اودس کوي، دا بل په دې بل ګوټ کې دی، هفته پسې لکه ته د کم ځای، دا ورته ته د کم ځای، یو بل سره چې کوم دی خبرې وکړې زما خو هېڅوک نشته، هغه زما هم څوک نشته دی، بس راځه دواړه رونه شو که نه، دا دواړه د باجوړ ګلان شو که نه، د باجوړ ګلان دي، دواړه رونه دي ګرځي، د یو هم څوک نشته د بل هم څوک نشته، زه که مړ شم زما چې څومره ګټه ده ستا، هغه ورته وایي چې زه مړ شم زما ګټه ستا، که زه مړ شم تاوان به مې اوچتی، که سروانۍ مې وکړو ستا روانۍ به زه اوچتم. اوس دا موالات د دواړو طرف نه شو، بیا هم ټیک دی، ځکه چې د دواړو نسب او څوک شتې ده. نو د دې وجې نه فقها فرمایي عربي سړی د چا سره موالات کوي کولی شي؟ وایي نه شي کولی. عربي سړی ولې نه شي کولی؟ وایي د هغې نسبونه شته، د کومې قبیلې سړی به څنګه د چا سره موالات کوي. همدغه رنګې هغه سړی هم موالات نشي کولی چې دا معتق د عربي وي، ځکه تا اوس مسله زده کړه، اول حق د چا دی؟ ذیل فرایض، دویم د عصباتو نسبي، دریم د عصباتو سببي. لہذا چې دا معتق دی د عربو نو معتق شته، نو چې معتق د شته ستا عصبه شته سببي، نو لہذا ته د بل سره چې کم دی موالات نشي کولی، ځکه ستا معتق عربي دی او د عربي خپله قبیله شته. نو د دې وجې نه چې مجهول وي دې سړي موالات وکړو نو احناف عقد موالات مني، خو دې ځای کې مني، دلته به منسوخ نه وایو. هغه ځای کې منسوخ وایو چې ستا ذیل فرایض شته، ستا عصبه شته، داسې سړی چا سره موالات کوي نو بیا قرآن وایي چې اولو الارحام. او چې کله دا نه نو بیا چې کوم دی مونږ دا منو
ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه دا ذکر دی او نقل دی چې مسلمانان په خپلو وعدو باندې دي. تا د چا سره څنګه عهد او وعده کړي په هغې باندې برقرار یي. نو ثم مولا الموالات، بیا مولا د موالات دی. د دې پسې ثم المقر له بالنسب علی الغیر، بله مرتبه ده د مقر له بالنسب علی الغیر. یو سړی چې د چا په نسب باندې اقرار کوي نو فقه کوي تاسو دا دوه قسمه وي. یو نسب تحمل دی په خپل ځان باندې، او دویم نسب تحمل دی په غیر باندې. کم چې نسب د تحمل په خپل ځان باندې وي دلته صرف ستا اقرار کار کوي، او دویم چې ته تحمل د نسب کې په غیر باندې نو ستا اقرار په خپل ځای باندې خدا به هله صحیح کېږي چې غیر یې اومني، چې هغه نه یې منلی ستا اقرار معتبر نه دی. لومبنی شق تحمل د نسب په خپل ځان ته وایې دا مې زوی دی، نو چې ته وایې دا زوی دی د زوی نسب د پلار نه، نو چې هر کله ته وایې دا مې زوی دی او هغه دی کچ د اقرار دی نو جو ستا زوی شو، که سبا ته وړ شي هغه ته به وراثت میلاویږي. دا تحمل د نسب دی په خپل ځان باندې. دویم چې تحمل د نسب په غیر باندې ته وایې دا مې رور دی، نو دا تحمل د نسب دی په پلار باندې. دا به ستا هله رور کېږي چې ستا د پلار بچی شي. نو که ستا پلار یې مني چې او زما زوی دی جو ستا رور شو، خو که ستا پلار یې نه مني بیا خو ستا رور نه دی. ته اقرار کې دا مې تره دی. دا تحمل د نسب دی په غیر باندې چې نیکه دی، که ستا نیکي ومني چې او دا مې زوی دی نو جو ستا تره شو، او که بالفرض هغې نه مني نو څنګه ستا تره شي. په مخکینی صورت کې چې ته دا مې زوی دی او ته مړ شوې نو ستا وراثت هغه اغستی شي، هغه ستا وارث دی. بیا لږ تفصیل شته چې ستا نور ورثه شته که نشته څه مسله به. دلته دویم صورت ذکر کوي چې ته اقرار وکړې په وارث ته داسې وې دا مې رور دی، خو اخوا ستا پلار لا منلی نه دی. که د پلار منلی و بیا خو ستا رور دی، خبره بې غبار ده، بیا خو به هلته مخې ته ځي، بیا خو ستا رور وګرځېدو. خو ته وې دا مې رور دی خو ستا پلار منلی نه دی او پلار دې مړ شوی دی، خبر لا هغه شانې پاتې شوله، او دې خوا ته خو وې چې زما رور دی اوس ته مړ شولې، نو ستا په دې مال کې دغه سړی حصه اخیستی شي. نو که اول هغه ذی الفرایضو نیشي اخیستی، ستا عصبه نسبي و نیشي اخیستی، ستا عصبه سببي و نیشي اخیستی، ستا چې کوم دی رد په ذی الفروضو راته نیشي اخیستی، موالات د چا سره و نیشي اخیستلی، دا چې غونډ نه او بیا دغه بوتل چې تا د چا په شان کې ویلو دا مې رور دی او له هغه ستا د پلار نسب ثابت نه دی، نو ستا د اقرار دومره کار وکړو چې اوس یې دلته وله مال ورکوي، ځکه چې ستا مال دی چې ته مې رور دی، نو وروروالی خو ثابت نه دی، خو دومره ستا خبره کې وزن شته چې ستا مال وله ورکړو. پوه شوې په خبره؟ نو دی فرمایي چې کوم دی بیا هغه کس دی مقر له بالنسب علی الغیر چې په غیر باندې تا نسب تپلی، بحیث په دا شان سره لم یثبت نسبه چې د نسب ثابت شوی نه وي باقراره د په اقرار باندې من ذلک الغیر د هغه غیر نه. که چېرې دا نسب ثابت شوی او ته وې دا مې رور دی خو ستا پلار منلی و چې او زما زوی دی نو بیا خو ستا رور دی، بیا خو هغه مخکینو ته عصباتو ته خبر لاړه، خو چې هغه نه دی منلی نو بیا دا مرتبه اذا مات المقر او د دې سره سره مقر مړ وي علی اقراره، تا چې وې دا مې رور دی هغه شانې بیا مړی مې، که تا وې دا مې رور دی خو واپس د خپل اقرار نه رجوع کړه نه مړه کوم ځای کې مې رور یې بیا خبره ختمه شوې ده، خو چې نه تو هغه شانې په خپل اقرار برقرار یې. ثم الموصى له، بله مرتبه ورپسې بیا هغه د الموصى له بجمیع المال چې د چا دپاره وصیت کړی په ټول مال سره. عبارت ظاهري خو عمده دی، خو دلته پکې دوه خبرې هغه قابل نظر دي. یوه خبره دا ده چې هلته وړاندې نه شروع شي که نه اول ټکی د ذکر کړی یبدأو، نو د نورو سره یبدأو او دې سره لاندې ذکر کوي یعطا، او د آخري سره ثم بیت المال سره ذکر کوي یعطا. ودې کتل نکته تغییر نکته بدل کړه. فرق پکې دا دی د مخکینو کسانو ته چې کوم موږ دا وراثت ورکو نو یبدأو هغه له ورکو په طریقې د وراثت سره، نو اول بدل ورکو بیا دې بل ورکو بیا دې بل ورکو، او دلته چې مال ورکو دا په طریقې د وراثت نه ورکو ښه چې ته مړ کېږي او وې زما دا مال دې پلانکي ته ورکه، هغه چې کوم دی ته د ملکڼې او هغه د هندوستان دی پلانکي ته مال ستا څه دی هېڅ دې نه دی، نو دا په طریقې د وراثت نه ورکو، نو چې نه ورکو نو ځکه یبدأو نه وایي، څه ورته وایي یعطا، بیا وله ورکه نو ستا مال دی که خوړ ته ګزاري او که جومات ته ګزاري تا پلانکي ته ګزار کنو. نو د اخري دوانو کې ځکه ذکر کوي یعطا د موسی ته ورکه، یعطا بیت المال ته ورکه.
دویمه خبره دا ده چې دې ذکر کوي ثم الموصى له بجميع المال. جميع المال دا دا متن دی. څه حضرات چې کوم دی هغه فرمایي د دې په ځای به ډېره واضحه داسې وه چې ثم الموصى له باکثر من ثلث المال، باکثر من ثلث المال. نو بیا به دا عبارت شاملو. دا معنا چې موسی له چې تا له وصیت کړی دی او د ثلث نه زیات دی، نو که نسب دی که ثلثین دی او که کل دی، چې دا مخکینی حضرات نه وي نو بیا به دغه کس ته موږ دا مال ورکو. چې کوم دا مخکینی حضرات نشته بیا به دا مال دغه کس ته ورکو. نو عامه ده که تا په ټول مال سره ورته وصیت کړی او که تا ورته په نسب کړی، که تا ورته په ثلثین کړی دی، نو به دا غونډه ته شامل شي. نو څوک وایي داسې نسخه، هو مصنف چې کوم دی ډېر قابل قدر سړی دی، نو د په عبارت کې تعبیر وکړه داسې ووایه ثم الموصى له بجميع المال. نه دا مراد نه دی چې صرف وصیت بجميع المال وي، مراد د وصیت بجميع المال نه هغه دی چې دا وصیت نافذ نه وي. مراد د جميع المال نه څه دی چې وصیت نافذ نه وي. نو چې وصیت نافذ نه وي نو که تا وصیت په جميع مال کړی، که په نسب دی کړی، که په ثلثین دی کړی دی، نو مخکې نه نافذ کېدو ځکه چې ورثو او چې دې مرتبه ته راورسېد او مخکینی کسان نشته، ستا هغه وصیت غیر نافذه به اوس نافذ شي. اوس یې ورکوله غوڼ او بیا آخري مرتبه ثم بیت المال، بیا به دا ورکړی شي بیت المال ته. بیت المال د مسلمانانو چې کوم مجموعي مال پکې خودی شي هلته پکې دا مال ږدو، خو په دې بنیاد یې نه ږدو چې ګینې بیت المال کې مو کېښود د بیت المال دا مال خو مسلمانانو ته ورکوو. دا مسلمانان د دې څه ورثه خو نه دي، بلکې بیت المال کې چې دا مال ایښودی شي په دې بنیاد باندې چې دا مال ضایعه دی. دا مال صاحب مړ شو هېڅوک نشته، ضایع کېږي، بربادېږي، او چې کوم مال ضایعه بربادېږي نو هغه به راواخلي او بیت المال کې به کې د مسلمانانو په ښېګړه کې به راشي. نو بیت المال کې به حیثیت وراثت نه ږدو چې ګینې دا نور مسلمانان د دې مسلمان نه ورثه دي، نه، بلکې دا په دې بنیاد دو چې دا مال ضایعه دی، برباد و ختمېدو، نو راشه کېدو چې برباد نشي. نو ثم بیت المال دا مراتب دي چې کوم دی نو دلته بیا کېدي. فصل فی الموانع، کله چې تا ته مراتب ذکر کړل د ورثو، اوس مسله وړاندې ذکر کوي. کله کله چې کوم دی انسان د پاره څه شیز پیدا شي چې دی په وراثت نه حصه نشي اخیستی او د هغې نه بند شي، نو ذکر کوي موانع. موانع چې کوم دی دلته به دی بیانوي دا موانع څلور چې کوم دی اقسام دي. موانعو دپاره څلور اقسام دي. الموانع الحایل ورته وایي. اصطلاح د شریعت کې ما ینتفي لاجله الحکم عن شخص، حکم منتفي کېږي د یو شخص نه خو لمعنى فيه، په ده کې څه نقصان پروت نو ځکه دا منتفي شو د وراثت. یو مانع وي او یو چې کوم دی محجوب وي. د مانع ته محروم وي. محرومیت کې په مانعیت کې نقصان د دې سړي په خپلې، او په محجوبیت کې په ده کې نقصان نشته، د غیر د وجې نه دی منع شوی دی. مثال سړی مړ شو نو وصي ته حصه نه میلاویږي، ولې؟ مخکې زوی موجود دی، نو په دې وصي کې څه نقصان نشته دی. د غیر نه مسله پیدا شو چې هلته پلار شته هلته تره شته، نو دې وصي ته به مونږ محروم نه وایو، دې ته به مونږ محجوب وایو. او که یو زوی را پاسېد او دا پلار یې مړ کو، دوه زامن نور دي هغې ته وراثت میلاویږي، او دا بچی چې دا پلار یې وجلی ده ته وراثت نه میلاویږي، ده ته به څه شی وایو؟ محجوب؟ نه، محروم. دی محروم دی، دا نقصان په ده کې په خپله دی. نو نقصان په ده کې په خپله یي، دې ته منع وایي، دې ته محرومیت وایي. او چې نقصان د غیر د وجې نه دی بند کړی دی بیا ورته محجوب وایي. نو دلته موانع ذکر کوي. مشهور په دې کې موانع دا څلور دي. یو صاحب داسې ذکر کړي موانع د ارث څلور ګڼه په شمېر. موانع د ارث څلور ګڼه په شمېر. رق و قتل و اختلاف و دین و دار. موانع د ارث څلور ګڼه په شمار. رق و قتل و اختلاف و دین و دار، دا څلور چې کوم دی موانع دي. ستا حشی پکې نور ذکر کړي دي چې یاره موانع پکې دا شپږ او اته او نهو پورې، خو دا په حقیقت کې موانع نه دي.
دا په حقیقت کې انتفاع د شرایطو ده، انتفاع د سببیت ده. موانع اصل کې فقها عمدقه څلور ذکر کوي چې دا څلور څیزونه داسې دي چې یو راشي نو بیا به دا صاحب چې کوم دی د وراثت نه محروم ګرځي. نو فرمایي المانع من الارث، مانع د ارث نه اربعه، دا څلور دي. الرق، یو پکې رقیت دی، پلار مړ شو خو بچی د چا غلام دی، یا چې کوم دی زوی مړ شو خو پلار د چا غلام دی، رور مړ شو خو بل رور د چا غلام دی. نو آیا دا وراثت اغستی شي؟ نه، رقیت دا مانع د وراثت نه دی، دا چې کوم دی وارث نشي ګرځېدلی. وجه دی نقل موجود دی، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی چې العبد لا یملکو، غلام دا مالک نشي ګرځېدلی. نو دا غلام که ته وراثت ورکړی شي خو مالک بشي کنه، او دا مالک کېدی نشي، دا د حیثیت په شان د څاروي دی، دا مالک کېدی نشي. عقل هم تقاضا کوي چې دا د مالک نشي. وجه دا ده چې دا زوی مړ شو، پلار یې د بل غلام دی او تا هغه له وراثت ورکو، پلار د دې له وراثت ورکو، نو قانون دی چې دا عبد په خپله او د هغه په لاس کې چې څه دي دا تمام ملک د مولا دی. عبد په خپله او د عبد په لاس کې چې څه دي دا تمام ملک د مولا دی. کله چې زوی مړ شو تا ته مال واغستو د پلار دې ورکړه، پلار خو د پردی غلام دی، نو دا مال حقیقت کې تا د هغه مولا ته ورکو، هغه مولا د هغې آقا د دې الک سو اسم نو، نو د پردي کس نه دې وراثت ورکو. نو نقل هم تقاضا کوي، عقل هم تقاضا کوي. دویم عقل هم تقاضا بیا داسم کوي چې دا دې مالک نشي، ځکه عبد دا مملوک وي، دا مبذول وي. عبد د چا مملوک دی، ته په دې خرڅي، هغه په هغه خرڅي، هغه په ده خرڅي، دا مملوک وي، مبذول وي. او کته ول وراثت ورکی اوس به د مالک شي، د متبذل شي. او یو شخص چې کوم دی ام مالک او ام مملوک، ام باذل او ام مبذول، دا نشي کېدلی. نو ځکه موږ وایو نقلا عقلا خبره ثابت ده چې عبد دا وراثت نشي اغستی. نو الرقو، رقیت چې کوم دی دا مانع دی. د تعمیم ذکر کوي چې رقیت دا مانع د ارث دی، وافرن کان او ناقصا. دا رقیت چې کوم دی کامل وي او که دا ناقص وي، پوره چې کوم دی رقیق دی نو ام وراثت نشي اغستی، او که ناقص دی نو امي نشي اغستی. لاندې ستا نکتې درې لګېدلې دي. وافرن پوره چې کوم دی د رقیق وي، پوره رقیق وي، کلقین غلام دی نو وینځه ده نو دا پوره چې کوم دی رقیق دی. او ناقصا یا چې کوم دی رقیت ناقص دی، کالمدبر اوسه ولګول ام الولد. یو سړی غلام ته وایي زما د مرګ نه پس به تو آزاد مدبر، خپلې وینځې سره آقا ملاو شو، بچی ته نه وشو، ام ولده شوله. نو په دوی کې رقیت ناقص دی، ځکه چې دا به ستا د ژوند د پورې ستا خادمان او غلامانې، خو ستا د ژوند نه پس چې ته مړ شي دا به ازادېږي. نو رقیت په دې کې څنګه شو؟ ناقص شو. دا دوه نکتې خو ټیک دي. په دې منځ کې نکته ذکر کړې والمکاتب، دا د چا سره لګي؟ غل کې راله خبره. نو دا د دواړو سره لګي ښه، دا د وافر سره هم لګي او د ناقص سره هم لګي. منځ کې چې ذکر کړي دا د دواړو سره لګي. وجه دا ده چې یو سړی خپل غلام ته وایي مال 10,000 روپۍ راکه، نو ته به آزاد یې، دته مکاتب وایي. تاسو وایي دا مکاتب یدن حر دی، یدن حر دی، دا به خپل کاروبار کوي. نو یدن حر شو یو طرف ته. بل طرف ته څه مسله وایي چې په دې مکاتب باندې 1 روپۍ هم باقي وي، نو دا عبد دی. 1 روپۍ پې هم باقي وي، نو دی عبد دی. خجی نو اوس دا مکاتب دی، دې مسئلې ته وګوري چې 1 روپۍ پې باقي ده، نو دی څه دی؟ عبد دی. نو چې عبد دی نو اول سره ولګه وافرن، په ده کې عبدیت اقا شانتې کامل دی، دا اول سره لګي. او که دې بل طرف ته وګوري دا مکاتب دی چې ته ورته دونه پیسې راکړه نو ته به آزاد یې. نو تاسو څه وایي؟ دا یدن حر دی. نو یدن حر دی، رقبتن عبد دی. نو چې یدن حر شو، رقبتن عبد شو، نقصان پیدا شو که پیدا نه شو؟ نو اوس یې دویمې سره ولګوه
او ناقصن دا مکاتب چې کوم دی رقیت په دې کې ناقص دی نو کده قین دی مکمل کده مکاتب دی کده ام ولده ده کده مدبر دی په دې غونډو صورتونو کې چې کوم دی دا عبد دی او دی مانع د ارث نه دی لہذا د ارث نشي حاصلولی. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.